بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو سوالات جوابات خپرونه کې شارحیم یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایي. خپرونې ته دوام ورکوو او پوښتنه لولو. دوی وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم حاجي ممتاز دی او محترم ابو اسامه غلام حسن مفتی صاحب ته مې هم سلامونه دي او دا پوښتنه ترې لرمه. مفتی صاحب محترم دهریان چاته ویل کیږي؟ د دهریانو څه پیژندنه ده؟ په ګروپ کې ملګري پوښتنه کوي، د دې جواب راکړي. محترم مفتی ابو اسامه غلام حسن صاحب تاسې دغه پوښتنه واورېده، په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې دا پوښتنه تاسې جواب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حاجي صاحب محترم، تاسو دا سوال کړی دی چې دهری او ملحد چاته وایي. نو دهری او ملحد هغه انسان ته وایي کوم چې د الله تعالی نه منکر وي، د مابعد طبیعت چې څومره عقاید دي نظریات دي ټول نه دا منکر وي. دا خلک عموما د ماده په باره کې دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده، او دا نظریه دا هم ده چې دا وایي چې دا ماده ازلی او ابدي ده او د دې ژوندۍ نه وروسته بل ژوندۍ نشته. دوی د معقولاتو قائل نه دي بلکې دوی د محسوساتو قائل دي. دوی موږ ته وخایان د دوی خیال دی چې د قانون قدرت په وجه باندې هر څه کیږي، د دې په وجه د دنیا تکوین وشو او د دې په وجه په دنیا کې تغییر او تبدل راځي. دوی په هر یو کار کې عوامل او اسباب ګوري، لیکن د دې باوجود دوی د یو اوچت طاقت قائل دي کوم ته چې دوی نیچر وایي یا ورته قدرت نوم ورکوي. نو د الحاد یا د دهریت عالمي ورځ چې دا په 19 مارچ باندې منځل کیږي او د دې شروعات چې شوی دی نو دا د 2014 کال نه شروع شوی دی. نو په عصر حاضر کې د الحاد لفظ عموما په لا دینیت باندې او د وجود باری تعالی باندې د عدم یقین په معنا سره ویل کیږي. یعنی دا سه شخص کوم چې مطلقاً د مذهب د ضرورت نه انکار کوي، مطلق مذهب نه انکار کولو ته د ته دهری ویل کیږي او د ته ملحد ویل کیږي. او که بیا چرته مرګرو دغه ان شاء الله د منی پورا 60 منټه 15 منټه بیان کیږي. تشکر، مننه محترم مفتی ابو اسامه غلام حسن صاحب چې تاسو دغه پوښتنه جواب کړه. قدرمنو کتونکو د خپرونې وخت پای ته ورسېدو، اوس مو په لوی الله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.